اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ټولو نمخ کې زه ټولو لیدونکو خدمات کې سلام عرض کوم و اندی سراسره د مو ملګري په اسبانو ولایت والا شکریا ادا کوم چې هغوی هم موږ ته مکار وکړله چې موږ د خپل قوم ملت مذهب تشیع خدمات وکړو. امیدوار یو چې خدای متعال دغه خدمات مرګولو نه قبول مقبول وګرځوي. دوستانو تاسو سره غواړم نن زه د ماه شعبان فضیلت و د ماه شعبان اعمال په باره کې خبرې وکړم. اول رڅو فضیلت اټولو ته اکثریت دوستانو ته پاته دی چې ماه شعبان کې مو سره صرف و صرف ولادت شته دي و دا داسې میاشت دی چې دې کې مو سره هیڅ قسم ته کې شهادت یا وفات د ائمه اطهار علیهم السلام یا د اهل بیت اطهار علیهم السلام وفات نشته دی. اندی فضیلت کې انده باس دی چې دریام شعبان د امام حسین علیه السلام ولادت دی. څلورم شعبان ابوالفضل عباس علیه السلام. پنځم شعبان امام سجاد علیه السلام. اووم شعبان ځینو روایاتو په مطابق باندې حضرت شاهزاده قاسم علیه السلام. 11 شعبان د حضرت علی ابن الحسین علی اکبر علیه السلام. و 15 شعبان هغه هم منجی عالم بشریت حضرت امام زمان علیه السلام د ولادت ورځې دي. و اخیر شعبان هم هغه ملویږي ماه مبارک رمضان سره. وندیشان یو روایت به هم زه عرض کوم. هغه روایت دغه دی، پیغمبر نه نقل دی چې کله ماه شعبان میاشت څرګنده شولې پیغمبر به ټولو مدینې خلکو ته آواز وکړو چې او د مدینې خلکو رحمت و برکات وي اخکاس باندې چې دغه میاشت کې ما سره مدد وکړي، څه ذریعه سره روژې ستنې ذریعه سره دعا و استغفار و صدقې ورکونې ذریعه سره. پس دغه میاشت ولادت په ذریعه سره او د پیغمبر اکرام صلی الله علیه و آله و سلم روایات و حدیث ذریعه سره فضیلت لري نور میاشت باندې. اما دغه میاشت اعمال، اول عمل د دغه میاشتې هغه د روژې ستنه څه ډیر زیات ثواب ډیر زیات فضیلت دی. که واجب وي واجب روژې کې انسان باندې پاتې وي و الا مستحب روژې کې دغه میاشتې کې څوک وساتي هم د هغو ګناهانو مغفرت کیږي و هم څه کومه د رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام سرات و چې هغوی به اول شبانه روژې ستلې و دغه به ختم کولې آخر شعبان پورې واصل به کولې ماه مبارک رمضان سره. دویم عمل چې دغه میاشتې کې زیات ثواب لري هغه د استغفار کونه دي شانې چې امام صادق علیه السلام نه روایت دی چې دغه میاشتې کې او یا واره استغفر الله و اسأله توبه. زه بیا تکرار کوم، استغفر الله و اسأله توبه. امام صادق علیه السلام نه روایت چې دغه ذکر دغه میاشتې کې مستحب دی. دریم عمل دغه میاشتې کې هغه هم ذکر دی د استغفار. خو دغه استغفار چې کوم ذکر کو دین لږ مختلفې طریقې سره هغه د شان باندې دی چې او یا وارې هر ورځ د ماه شعبان میاشتې کې استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحیم الحي القیوم و اتوب الیه. دی شان باندې دغه استغفار هم مستحب دی هر ورځ او یا واري. څلورم عمل هغه صدقې ورکونه دی. امام صادق علیه السلام خدمات یو کس راځي امام نه پوښتنه کوي چې یا امام دغه میاشتې کې ټولو نه افضل ترین عمل کوم یو دی؟ امام صادق علیه السلام جواب کوي چې صدقې ورکونه او استغفار کوله. استغفار مخکې تیر شو چې دی شان باندې استغفار کوو. صدقه هم پکار دی اگر چې ډیر کم مقدار کې ویلی نه وي، 1 روپۍ حد کې ویلی نه وي، که هغه واسطه نه وي خلکو ته ملاس ورکولې حد کې ویلی نه وي، خلکو سره مدد کولې واس کې ویلی نه وي، که نور نه وي حتی لیارې نه د
کاڼو بوټو چې ته ولې حد کې ویلي نه وي په کار د دغې میاشتې کې انسان صدقه ورکړي. او بل عمل چې دغې میاشتې کې مستحب دی، پنځم عمل هغه صلوات ستونه دی محمد و آل محمد باندې. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یو روایت ذکر کم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه روایت چې انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا، ایت خدای متعال حضرت ابراهیم علیه السلام ځان دپاره دوست وګرځولو، ویلې لکثرت صلواته علی محمد و آل محمد، ویلې چې هغه به زیات صلوات ستول محمد و آل محمد باندې. بس دغه پنځم عمل چې دغې میاشتې کې مستحب دی، څومره زیات صلوات توای شي انسان په کار دی صلوات واستوي. شپږم عمل د دغې میاشتې کې خاص کر ظهر ټایم سره، یعنی کله د ماسپښین المونځ وکړي، ماسپښین ټایم سره هغه مشهور صلوات چې کومه دی اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجرة النبوة و موضع رسالة مفاتيح الجنان کې ذکر شوی دی. و بل عمل چې کومه دی وام عمل هغه مناجات شعبانیه دي چې مفاتيح الجنان کې ذکر شوی دی. انشاءالله امیدوار یو چې خدای متعال د دغې میاشتې کې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق و دغه کوم اعمال ذکر شوي دي هغوی توفیق عنایت کړي. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.